لکه چې اذا صلی الی فراشن چې مونځ کوي یو داسې فراش طرف ته فیه حائزن دا نه وي چې مخې ته حائز دی نه فیه حائزن چې په هغې فراش کې یو طرف ته حائز دی فقهي کتابونو کې چې چا لوستلي نه په دې پوهېږي چې دا حائز راشي که نه نو دا صفت وي د مؤنث په دې وجه دا حائزه چې کوم موږ پښتانه وایو یا اردو والا نو دا عربي استعمال نه دی عرب کې حائز چې راغی نو هغه د فیمیل صفت دی د میل صفت نه وي ځکه چې مینسز د میل نه راځي چې کوم زمونږ عجمیان دي دی وي دا حائزتو ولې نه دی نو په دې وجه نه دی چې دا لفظ چې کوم دی دا خاص دی فیمیل پورې نو دا زمونږ د پښتو یا د اردو حائز او حائزه وایو او نه عربی کې چې حائز راشي نه مراد ته فیمیل وي حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا حشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الحاد قال اخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ خالدہ د جابر بن شداد بن الحاد او دا ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور حالات د امهات المؤمنین نه معلومیږي اندرونی حالات څومره چې کدا غي تعلق مباشرت سره ک بوس و کنار سره ک غسل سره ک نفل سره ک د کور عبادت سره دا ټول حالات مونږ ترازی د امهات المؤمنین په ذریعہ باندې او بیا امهات المؤمنین کې سیدہ عائشہ چونکه ځوانه ده د هغې دماغ نسبتاً ډېر تیز دي د نور امهات المؤمنین په مقابله کې د دې وجه نه اکثر روایتونه د هغې نه راځي دلته کې دا د سیدہ میمونہ بنت حارث روایت دی دا خاله ده د عبدالله بن شداد بن الحاد هغه وی کان فراشی حیال مصلی النبی صلی الله علیه وسلم حیال مخامخ طرف فراش هغه سیز ته وی چې خلک هغه ځان ته لاندې واچي او په هغې سملي په هغې آرام کوي په هغې کینی دغه ته وی فراش عربی لغت کې د مفهوم دغه دی قرآن مجید کې ځمکې ته فراش وی نا په دې معنی ده چې هغه انسان د خپل طبیعت مطابق استعمالولی شي که انسان پې کې کوی کني نو کنسته شي پکې که بور پکې کوي نو بور پکې کولی شي که تیل تر وباسي نو روخ کلی شي دی که جواهرات تر وباسي کان تر وباسي نا کولی شي کرونده پکې کوي نو هم کولی شي د دې وجه نه هغې معنی هلته فراش نه مراد غوړولی شوي معنی کوو مونږ عجمیان د فراش معنی بستره کوي او د فراش معنی هر ځای بستره نه وي فراش معنی هر هغه څیز چې هغه مفروش دی غوړېدلی شوی دی نو هغې ته ویلی شي فراش پرپرکي ببوزي چې ورته مونږ وایو پتنګان هغې ته هم قرآن فراش وایي که نه ولې ورته وایي په دې وجه ورته وایي چې د هغې وزرې خورې وریخ همواري نو بعضې خلک چې په دې نه پوهېږي نو هغوی ځمکه خو همواره نه ده اونچ نیچ پکې شته ویدا خو چا نه وي چې اونچ نیچ پکې نه د خوروالي د وجې ته فراش وایي کان فراشی حیال مصلی النبی صلی الله علیه وسلم زما فراش مخامخ ہو مصلی مصلی چې ورته پښتانه وایي مصلی مصلی منې د مونځ کولو ځای واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی جوړ کې مقام ابراہیم د مانځه ځای رکعتای طواف چې کله کوي د هغې حکم دی طواف چې سړی وکړي نو بیا باید چې 2 رکعاته نفل وکړي د هغې وجوب عدم وجوب کې اختلاف شته دی لیکن مراد د قرآن مجید دغه دی زمونږ پاکستانی حجاج او د ترک او د مصر
د دې ډېر عجیبه حرکت دی. هر مفسر چې راواخلې نو هغه ته وایي چې مقام ابراهیم نه مراد بېشک هغه ځای دی کم ته چې نن موږ مقام ابراهیم وایو کال ته کې انسان ته موقع ملو شي 2 رکعات نفل دی وکړي خو که رش وي بالفرض نو بیا باید چې دی په حرم کې هر ځای کې مسجد کې د لمونځ وکړو او دا ټول مسجد مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم باندې هلته بیا عموم راغی پایږي د ابراهیم د درېدلو ځای د پاتې کېدلو ځای نو دا ټول مسجد چې کوم دا د ابراهیم علیه السلام د پاتې کېدو ځای و په دې وجه رش جوړول نه دي پکار خو پښتانه به څوک پوهېږي نه مصریان به څوک پوهېږي ترکیان به څوک پوهېږي دی رش جوړوي خلک د یو بل کې سرونه ورکړي خو دې هغه ځای نه پرېږدي مونځ یې نه کېږي او مونځ به کوي مونځ یې په دې نه کېږي چې خلک د هغې مخکې ګرځي را ګرځي دغه شان طوافونه کوي او دې صبرېږي نه د هغې نه دا د ټولو مسایلو کې د دین بنیادی مسله دا ده چې انسان ته علم حاصلي چې مال څه کول پکار دي. مونږ ولیدل ډېر خلک هلته کې د جمعې په ورځ بالخصوص هغې د 11 بجې نه مخکې حرم بند کړي لکه ځای نه وي دننه زمونږ خلک بیا هم هلته زور کوي بار باترومونو خوا کې ولاړي سړکونو باندې مونځ کوي خیال یې دا چې ما ته به هغه ثواب ملاویږي کوم چې مسجد کې ملاویږي بلکې بعض پاکستانی علما داسې هم دي چې هغې وي ته حرم کې که نه حل کې نه حرم کې نو تا ته به د مسجد ثواب ملاویږي دا د ځان خپل قیاسات دي هغه اجر چې کوم دی هغه د مسجد دی بازار مسجد نه دی السوق لیس بالمسجد او چې هلته ځای نه ملاویږي نو باید چې سړی بل جومات ته لاړ شي دا نه چې په بازار کې دي وکړي خیر ده دا ټول په دغې زور ورچولي بس بازار کې ولاړي خو هلته ولاړي چې یو ځای مسجد نه دی هلته کې ته غسل کې ګرځې را ګرځې نو ښکاره چې مسجد نه دی د هغې به څنګه ثواب ملاویږي تاسو موږ ته داسې معامله پیښه شوه نو موږ لړو د ابن باز رحمه الله مسجد ما یو مختصر غوندې روزنامچه لیکلی څه بعضې واقعات پکې هغه هم هغه ټایم ټول بند و هغې نه هم تقریبا 1.5 کیلومیټر پورې بار خلک ولاړو نو ما چې هلته څومره کېدی شو خلک ما پوه کړه چې خپلو مساجدو ته ځای که نه مونږ بیا واپس رالو خپل عزیزیې ته اول ته کې چې کوم مسجد کې مونږ مونځ کوو د جمعې مونځ مونږ هغې کوو دا پویول غواړي چې سړی په خپلو سترګو ویني چې زمونږ د عوام حاجیان نه د خواص حاجیان علما چې ځان ته وایي هغې چې کومې غلطۍ کوي جړا به درشي حرم دا بېشک یو حل دی یو حرم دی دا کې شک نشته لیکن اجر هغه د مسجد دی که دغه شانتي نه بیا هلته کې چې په حرم کې حرم په حدودو کې څومره مساجد دي بیا ټوله کې هم پکار دی چې دغه اجر ملو شي الله یې نورو کې دغه اجر نه ملوي نو بار کیف د دې غلطۍ وضاحت پکار دی چې مقام ابراهیم د احادیثو پرانا کې دا ټول مسجد دی 4 دیواره کې دننه دا نه دی دغه مسجد نه دی بازار دی هلته کې خلک قرآن چې سویلی د جماعت په باره کې هغه دا چې تاسو به د غسل په حال کې مسجد ته نه ځئ چې سړي ته د غسل ضرورت دی نو دی د مسجد د بیت الله الحرام چې کوم دی د هغې نه بهر په دې باترومونو کې دی غسل وباسي که نه وباسي دا ښکاره چې دا حرم نه دی هغې معنی کې حرم نه د حل مقابله کې حرم دی ځان له مسله لیکن د اجر په مقابله کې اوس خلک دا فتوا هم ورکوي چې بلډنګ کې مونځ کوه تا ته اجر ملاویږي د بیت الله الحرام آسان کار دی اوس بې مواره فتوی دي دا بې مواره فتوی اوس دا دومره آسان کار هم نه دی ثواب ګټل دومره آسان هم نه دی نو بار کیف کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی
कान फ़राशी हियाल मुसल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मा फ़राश इन ज़मा बिस्तरा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुसल्ला मखितवा तागेब बराबर व मुआज़ी व फ़रब्बमा वक़ा सौबुहु अलैया ना अक्सर व बेशतर बा राजदाद ने रुब्बमा कल राजीद कल कला रक रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू और कल दा त कसरत पमाने इस्तेमाली फ़रुब्बमा रुब्बमा न दलता की फ़रुब्बमा वक़ा सौबुहु अलैया ना अक्सर व बेशतर बाद आग कपड़ा पमारा प्रेवत वाना अला फ़राशी और ज़बा पागल फ़राश के वम सा मतलब शो यानी ज़मा हालत बद हैज़ हो और पागे वक्त के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादर ज़मा द पासर आखोर शो ज़मा हालत द हैज़ हो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कपड़ा व पमा बांधे राखोर शो दा दलील दरे दे चिके बिल फ़र्ज़ यो कपड़ा हाइज़ बंद सरव लगे दा द मुज़गुज़ार ना कपड़ा पाए पलितीगी ना देखे सा मसला रहा बदे पोएगी देखिए गोरा बाद मसाइल फ़ितरी भी लगा तहारत यो फ़ितरी मसला द ख़ज़े कमेन सिजवी ना खपले कपड़े ज़ाहिरी तौर से साथी साफ साथी ताकि कतली बाद खलक द बाहर ना कपड़े राजी का ना रेडीमेड गारमेंट्स खुदा उस नए मसला ना जो उस खलक फतवी लिखेगा ना चीज़ी खैर दे एहतियाती तो अरे हुआ चले हुए देखते तो द रसूलुल्लाह सल्लम पर ज़माने के मक्का के कपड़े जोड़े दे सो मदीना के हम ना जोड़े दे मक्का के हम ना जोड़े बरबार ना रख ले अटोल रेडीमेड गारमेंट्स और दागे द विंजलो रसूलुल्लाह सल्लम हुक्म न रेगड़े लिहाजा होंगे दे एहतियात नहीं कायल देखिए एहतियात में एहतियात नहीं तो कमकार चे रसूलुल्लाह सल्लम न रेगड़े आगे तो एहतियात नहीं हुएगा कदा यकीन ता तवी चो नन खलक दा चल गई न ब्या एहतियात न ब्या फ़र्ज़ दी चेरे सभा गलिश जान तब तक़वा है न लगो जान सफ़ा सातल दा हर चा बुनियादी खबर दा हर सड़े जान सफ़ा सादी कदन ना अकीदे हर समरा मुशरिका नहीं खपल वजूद खपल मख खपल लिबास खपल बुट दा सफ़ा सुथरा सादी तो लिहाजा दे मुसलमान ख़ज़ना च ब्या कला उम्मुल मोमिनीन हम दा उदागी द शान नदा बई दरा च गंदरे पागे हालत ख़ास के रे आगा खपले कपड़े खाओ साथी तो पदे वाला मसला न पेखी अगबल हदीस कता तरायात छी न खबई कि रसूलुल्लाह सल्लम बकल कला मस्जिद के मोतकिफ़ हो सैयद आशत बेवेल ज़मा सर उइंदा आगे बवेल या रसूल अल्लाह जो मेंसेस के उधर रसूलुल्लाह सल्लम जवाब बसो हाइज़तों के लैसत फ़ी यदैक स्ता मेंसेस स्ता पला सुनो के नदी मतलब दारे च द मेंसेस द वजे खज़ बेशक द नारीना द पारा दागे मुबाशरत यानी जिनसी ताल्लुक़ सातल को हराम दी और द कुरान हुक्म दे फ़ातज़िलुन निसा फिल महीद लेकिन दागे दलास खुराक या दागे दलास काक या दागे बोस व किनार दा जायज़ नाजायज़ नहीं बल्कि शरान दा जायज़ थी परहेज़ पाबंदी निश्त बल्कि दा से अहादीस हम राजी अगर खलक दागे अहादीस खुरावल जायज़ न गणी लेकिन दे मुसलमान द पारा दा बुनियादी खबर अदा ची ओसीज़ रसूलुल्लाह सल्लम करे रहे दागे द बया नाजायज़ निशी वेले अगर वही सैयद आयशा चौदल रसूलुल्लाह सल्लम रागे माते वेल जमात अखबल पतुन कारक नमावेल चिया रसूल अल्लाह जमा मैन सिजदी नगे फरमाइल जमा नूर सकार निश्त नूर से न कोरवाड़ा अखबल अनंगे मुबारक जमा पतुन बाने के होत दा सही हदीस ते अगवी ज पागल लगे वरटी टशम हत्ता दफ़ा चल गरम शो नाम आउदश पता नहीं लगी खलक दा हदीस विनी के नहीं और दखल को नदम रही की बस यानी आग असी आप अहादीस हो गए पस हा हो के मौजूद दे खलक दागे ना अफसाने दे वही खैर दे ड्रामे दे वही खैर दे
په دې کې څه دي خپله ښځه ده بني آدم د یهودیانو به اصل کې د زنانو چې کله مینسس شروع شو نه به بالکل د ځان نه جدا کړي او څه پکې داسې و چې هغوی به په دې کې مباشرت لفظ چې کوم دی دا مشترک دی بعض احادیثو کې فرمائی سید عائشہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په مینسس کې ما سره مباشرت کو دا کم خلک چې په حدیث نه پوهېږي نه هغوی وګوره دا حدیث د قرآن خلاف دی لہذا دا موضوع دی مزه ځانه خبره چې ستا په خیال شریف که څه شی نه راځي نا موضوعي یا منګړه دي دا ډېر لویه فتنه ده مباشرت هر ځای کې په جنسي استعمال باندې نه استعمالېږي مباشرت معنې بشرا د بشرې سره لګول مخ سره لګول لاس سره لګول تندې سره لګول سینې سره لګول عربی کې دې ته مباشرت وایي دا عجمه عجمیت ته په خلکو کې چې مباشرت دي صرف دغه یو معنی باندې استعمالېږي دا قابل افسوس ده حدیث سره د خلکو دا رویه دا جړی مونږه په دې ډېر محنت ضرورت دی باید چې صحیح طریقې سره حدیث پڑھو شي نو چا به هغې کې جنسی تعلق ساتو او چا به هغې کې زنانه بالکل د ځانه جدا کړي اسلام د هغې د منځ لار مونږ ته وښودله هغه دا دی چې انسان بوس و کنار کولی شي جنسی تعلق نشي ساتلی لہذا که کپڑا باندې وغورځي یا کپڑا په یو حایز باندې وغورځي دا نو شرعاً په دې باندې څه پابندي یا څه جرم یا څه ګناه نشته حدیث کې نور څه مسله نشته حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه نائمة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمنس کو وانا الى جنبه نائمة او زبد آغا طرف تا ادوم حال دا آغا دے کم چی مخکنی حدیث کرے یعنی زماوہ دا من سے حالو زبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانب کے پرتوم فَإِذَا سَجَدَا أَصَابَنِي صَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ کله چې وا سجدې لراغتو نو دا هغه صادر یا څه کپڑا په ما باندې خورش وا په داسې حال کې چې زه حایضم زما منسز وو دغه صرف دا وضاحت دی چې کپڑا با د سجدې په حالت کې راخورېده یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راځي سجدې له مثلا یو ځای صادر یې چول دی چې هغه خور شي هغه وخت وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وانا حائض بدا کوي اضافه ده پکې نو حدیث ته کوم چې مخکې باب هل يغمز الرجل امراته عند السجود لكي يسجد د امام بخاری رجحان دې طرف ته چا کوم روایتو کې دا راځي چې چا او د سکړي او خزلې ګوتې وړ نه او د سمات شو امام بخاری رجحان دې طرف ته چې دا حدیث منسوخ دی ولې په دې وجه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ کې وا سیدہ عائشہ رضی الله عنها خپل ګوتې وړې چنګاره یې پم لګو چنګاره باندې موږ مخکې بحث کړو چې دا غب شپ چنګاره نه ده بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته د خپې وګدي دي په دې لپاره چې دا خپل خپې راغونډيږي په دې وجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم غمس کو پاکستان دې زموږ ډېر ښه ملک دی او ډېر زیاته ازادي ده پکې تر دې چې څوک د خدای دعوه وکړي نو هم دغه څوک مخنیوی نشي کولی که څوک د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو هم هغه ته څوک څه نشي ویلی حدیث بیچاره په کوم شمار کړي چې چا څه مطلب بیان کړو بیان یې دا یو کتاب دی دو اسلام ته دې په دې ایډیشن کې خوا خبره نشته کومه چې زه کول غواړم دا غلام جیلانی برق کتاب دی ډاکټر غلام جیلانی برق دا نهایت خطرناک کتاب دی
کم خلک چې حدیث باندې کار کول غواړي هغوی له د دې کتاب موجودګي ضروري ده. دا دوه کتابونه دي، دا دو اسلام دی، بل دی دو قرآن. دا دواړه کتابونه اشد ضروري دي. او دا وضاحت هم یاد ساتئ، ځان سره ولیکئ چې دا سړی آخر کې بېشک مسلمان شوی دی، د رجوع کړی ده، لیکن دا کتاب خو ما مردان کې اخیستی دی، اوس هم دا غرڅېږي. مسله دا ده زموږ ملک کې چې یو سړی د یو مسلک نه رجوع کي نو پکار دا دی چې شی بند شي. د دې نور څه وجه نشته دی، خو دی به داسې 50-60 هزار روپۍ اخیستي، رایلټي به یې اخیستي. نو چې د توبه وباسله نو پکار دا و چې رایلټي هغوی ته واپس کړی دی چې بھائی ما دا خپله رایې پرېښې ده، لہذا دا رایلټي واخلی 50-60 هزار روپۍ، زما کتاب آینده لپاره مه شایع کوئ. خو دا اوسه پورې چاپ کېږي او د حدیث خلاف چې کوم خلک کار کوي د هغوی دا بنیادي کتاب دی دو اسلام. د دې کتاب د ټول نه ښه جواب چې کوم دی هغه د جماعت المسلمین امیر کړی دی. جماعت المسلمین نه دی کوم تفهیم اسلام په نوم د هغه یو غټ کتاب دی. زه تاسو ته بار بار خبره کوم، شاید اوس به تاسو پوهیږئ چې ډېر داسې خلک دي چې د هغې بعضې آراو سره به زما هم نه لګي، ستا هم نه لګي، خو د هغې دا مطلب نه دی چې تا سړی خارج از اسلام کا. دې ذهنیت مونږ د ډېر علم نه محرومه کړي وو. دا ډېر غلط ذهنیت. تفهیم اسلام ډېر بهترین کتاب دی او ډېر غټ کتاب دی. د دې فیض الباری مدا خو پلنه اوږده ده، خو د هغې موټایي به کم سے کم دومره وي، دومره غټ کتاب. د دې رد کې د دې نفیس کتاب نشته دی تفهیم اسلام نه، ملاویږي هم ته والې ځان له د دې د یو خبرې پای کې جواب ده. بیا په دویم نمبر باندې د دې جواب مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا کتاب ہے صرف ایک اسلام بجواب دو اسلام. ښه کتاب دی هغه، لیکن هغه مختصر دی، پورا جوابات پکې نشته، بلکې بعض اعتراضات و ناغي یعنی هغه نه دي ټچ کړي. هر چا خپل خپل یو وجه وي، اوس ژوندی نه چې موږ تپوس کړی، خو بهر کې دغه یو ډېر ښه کتاب دی او د کار کتاب دی. ما دا مولانا سرفراز خان صفدر کتاب 5-6 کې لوسته په دې موضوع باندې. د دو قرآن جواب چې کوم دی هغه د علوم دیوبند چې کوم محتمم دی قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دا هغه صرف ایک قرآن بجواب دو قرآن، هغه ښه کتاب دی. دا کتابونه چې کوم خلک د حدیث کار کوي یا جوابات لګي خلکو دا، نو د دې کتابونو موجودګي هغې سره ضروري ده، دینه بغیر کار نه کېږي. دې سړي دلته کې د غم ازمانه کړې ده سترګه وهل، دې کې خو سمه کړې ده، خدا غلطي ده مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله خولی و. دا تقریبا تر 6 ایډیشنه پورې د غم ازمانه سترګه وهل، سترګې به یې ورته ووهله، بیا به یې پورې خاندل چې په تیاره کې سترګې څنګه وهلی شي. او عایشې څنګه د رسول الله سترګه لیدله، اوږده هم وه تیاره هم وه که نه، حدیث کې دغه هم دی چې تیاره به وه. دا صرف دې دپاره تا ته وایو چې په حدیث کم خلک اعتراض کوي د هغې عربیداني دغه هم رهي، تا ته د هغې علمي پوزیشن ښیم. یعنې بیچارهګانو په ذهن کې یو شی اچولی دی، هغه دا چې د حدیث مخالفت به کوم، او علمي اپروچ یې دغه چې د غم زمانه صرف یو ورځي ورله سترګه وهل. داسې احادیث ترې چې پای کې د بیدیهی الفاظ دي، نو څه معنا کې ده چې سترګې والا په لاس وواله. زه یو خبره بار بار کوم او په ځای کوم صحیح کوم چې کم ځای عجمه راځي نو په حدیث به اعتراض راځي. دا خبره یاد ساته بس چې کم ځای عجمه راځي په قرآن به اعتراض راځي، چې کم ځای عجمه راځي د بدعت استدلال به کوي خلک د قرآن نه. یو سړی چې په صحیح عربی پوهېږي اب چرې نه د قرآن نه غلط استدلال وکړي او نه به هغه د حدیث نه منکر شي.
کم کم ځای چې راځي دا د عجمې د وجه راځي. نو دا کوم ایډیشن چې زما مخکې راغله نسخه ما سره وه، خو زما په خیال ما نیلوي رحمه الله اخیستې را بیا ما ته نه واپس کړه. هغه ښه په دې باندې وه چې هغې کې غلطۍ جو کې تو پرتې وې. دا بیا ما ډېره موده پس پیدا کړې دا کتاب. په دې کې اوس دغه غلطي نشته. اوس پکې د غمز معنا د صحیح کړی ده، خو دغه اووم اتم ایډیشنه پورې په دې کې د غمز معنا د به سترګه وهل لیکلي. باب هل یغمز الرجل امراته عند السجود لکی یسجد. آیا یو سړی چونګاله لګولی شي په خپله ښځه د سجدې په وخت کې دې دپاره چې سجده وکړي؟ نو هغې دپاره حدیث هغه دی کوم چې مخکې وایي چې حدثنا القاسم عن عائشة رضی الله عنها قالت بئسما عدلتمونا بالکلب والحمار. دا حدیث د ټولو خلکو دم دا تخته مشق جوړ کړی دی. نور خلکو هم دې پورې عجیب و غریب نخرې جوړ کړي دي. او چې کله دا حدیث معلوم بزل دی کې وې یو جمعه مخکې، نو ما ویل چې دا د سیده عایشه خپل اجتهاد دی. دا حدیث صحیح دی چې کله د انسان په مخ کې زنانه لړ شي، خر لړ شي یا سپی لړ شي، نو منځ کې منځ باطلیږي. دا مطلب چې د هغې خشوع او خضوع کې فرق راځي. اوس د دې نه دا استدلال کول چې را څنګه چې سیده عایشه کړې ده، ناول خدای چې تاسو دا ټول روایتونه جمع کړئ. په هغې روایتونو کې یو روایت دا دی چې دا اصل کې عروه بن زبیر سیده عایشه ته ویلي چې د ښځه د انسان په مخ کې د نارینه په مخ کې پورې وځي تېره شي، نو بیا د هغې نارینه مونځ ماتېږي. بطور حدیث نه وه دا خبره. او بیا هغې سره هغه دا دوه څیزونه نور ذکر کړل. په دې وایي سیده عایشه فرمایل چې عدلتمونا او شبهتمونا. منکرین حدیث دا حدیث ډېر اچھالی. ہمارے یو کلپ را لېږلی مقصود صاحب نه راغلی، ډېر خطرناک کلپ دی. هغه کلپ کې دا وایي چې هر سړي له منکر حدیث جوړېدل پکار دي. ہر مسلمان کو منکر حدیث ہونا چاہیے. لومړی استدلال هغه دې نه کړی چې سیده عایشه منکر حدیث ده. چا وایي چې منکر حدیث ده؟ دا ټول روایتونه ته جمع کا تو ته به دې نتیجه باندې ورسېږي چې سیده عایشه دا جواب کړی دی عروه بن زبیر ته. عروه بن زبیر بطور حدیث دا خبره نه و بیان کړی. دی نو ویلي چې دا ګندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او دا هم نو ویلي چې دا د سیدنا ابوذر حدیث ته مونږ اورېدلی دی یا د سیدنا ابو هریره روایت دی. نه هغه بطور خپل یو حکم ویلو. په دې وجه سیده عایشه د حدیث دغه خبرې مخالفت وکړه. د حدیث مخالفت یې نه کړه. اوس آسان کار دی، بس یو نوی ځوان به د 1400 کالو هغه ته پټۍ پړوږي خلک، هغه ته پوهه کوي ته حدیث پیژنې. یو ډېره لنډه خبره تاسو ته وکړم. یو سړی چې پټواري دی او تا MBBS کړی دی، نو ته د هغه په کار کې کار لرلی شي؟ یو MBBS سړی د پټواري په کار کې کار نشي لرلی. خدا حدیث یو دا حسیز دی چې هر هغه سړی چې ځان ته مسلمان وایي نو پای کې هغه کار لري. د دلال جوړه دغه ده، ته ګمراهۍ جوړه دغه ده. ته حدیث ووایه صحیح معنو کې، او چې حدیث صحیح وي د اسناد لحاظ سره، نو بیا به انشاءالله پوهې کې دا څه مسله نه وي. که دا ثابت هم شي چې بالفرض سیده عایشه رضی الله عنها دا خبره د دې نه رستو کړې ده چې حدیث ورته رسېدلی دی، نو بیا یې مهرباني وکړه. اصول لري ابن باز رحمه الله دا هغه چې کومه فتاوا ده د هغې 29 جلد کې، تاسو نیټ باندې سرچ وکړئ، کتاب خو ما سره نشته، خو د هغې 29 جلد کې دا خبره شته دی چې اصول دای چې کله حدیث صحیح ثابت شي خو د هغې خلاف
د هیڅ چا خبره قابل قبول نه کائنن من کان. اگر څوک د مسلمانانو خبره دغه ده چې کله حدیث صحیح سند سره ثابت شو نو هر چا چې د هغې حدیث خلاف ویلي د هغې هېڅ حیثیت نه شرعي لحاظ سره. دا اجتهاد دی د هغې او اجتهاد نادرست دی. نادرست ولې دی؟ نادرست په دې باندې دی چې تشبیه د وجې چې تاسو مونږ د هغې په شانتې کړو دا اسانه خبره ده. زه وایم یو خر د خوراک نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی. ټیک ده؟ او بیا سمدستي ووایم انسان هم د خوراک نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی. نو که بني آدم د دې دا استدلال وکړي چې د بني آدم د خر په شانتې وګڼو استدلال به صحیح که نه؟ اجتهاد اجتهادي سید عائشہ مجتهد ده اجتهاد هغې کړی دی صاحب نه دی. اول جواب ما ته دا کړو چې دا د عروه په جواب کې هغه ویلو. هغه جواب اسلم دی روغ رمټ جواب دی. هغه جواب زده کړه او که نه یو سړی خامخا په دې زور اچوي نه اصولي خبره دا ده چې د صحیح حدیث په خلاف کې د هیڅ چا اجتهاد قابل قبول نه ده. هغه سړی بیا دا استدلال کوي چې سید عائشہ د حدیث نه انکار کوي. وی سید عائشہ د حدیث د حجیت منکر نه ده. منکرین حدیث او د سید عائشہ انکار کې فرق دی. په دې ځان پوهېږه. منکرین حدیث د حدیث حجیت نه تسلیموي. سید عائشہ د حدیث حجیت تسلیموي. دی حدیث باید د هغې اشکال دی. د هغې اشکال د وجې هغه رد کوي. لکه د قلیب بدر حدیث دی په هغې د هغې اشکال شته که نشته؟ شته به. د هغې اشکال د وجې هغه رد کوي. دې ته انکار حدیث نه وایي. انکار حدیث دې ته وایي کوم چې زمونږ خلک وایي چې احادیث ټول ظني دي او ظني سیز د ګمان سیز وي او ګمان پسې تلل ګناه دی لہذا په احادیثو پسې تلل ګناه دی. په دې کې ځان پوهېږئ په دې خبره. کوم سړی چې بار بار دا وایي چې عائشہ منکر حدیث ته وی منکر حدیث نه ده. منکر حدیث هغه چاته وي چې حدیث حجت نه ګڼي. ته پرونی سړی راغلی زما په خیال زما دې زوی نه ومه سړی کشري خو ژبه اردو ده زما په خیال لا قنچی والا شاګرد ده. نو په دې ته دا بکواس ښیي خلک. سیده عائشہ د حدیث منکر نه ده. حدیث منکر هغه چاته وي چې د حدیث حجیت نه تسلیموي. سیده عائشہ د حدیث حجیت تسلیموي چې دغه چل وی د هغې دا دومره روایتونه ولې نقل لیک په یو حدیث باندې د هغې شبهه راتلل یا اعتراض راتلل جدا خبره ده او د حدیث نه انکار کول جدا خبره ده. نو دا خلک وایي دا لرې خلک یې رانږدې کړي یو بل ته. موبایل لرې خلک رانږدې کړه که نه خو فتنې هم زمونږ کورونو ته راورسوله. دا فتنې زمونږ کورونو ته راغلي دې خلاف لګیا شي. دا یو بل پسې خبرې پرې هغو ته اوړې په اوړه مې جوړ کړي. خلک چې کوم دی خلک وایي زه نه پوزه پرې کوم ته نتکې غواړې پوه سړی و که نه چې ښځې ورته یې نتکې راله جوړه که نه هغه ورته دا نه پوزه پرې کوم ته نتکې غواړې. خلک هغې لاس وینځلي ستا اسلام پسې اته لګیا شه نو بس اهل حق دی یو بل ګریوان کې لاس کړی ده. هسې کیسې کوې مړه. د اسلام د ختمولو خلک کوشش کوي. دې په مقابله کې څوک ولاړ دی؟ د دې مقابله کې کوم سړی ولاړ دی د خلک مولا وایي. نو دا انشاءالله چېرته وخت راشي نو زه به وښیم تاسو ته چې دا دومره ظالمان دي چې د دې یو مشر لیکلي دي چې کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے سرا راگ ہے. ان ډېر ځایونو کې د قال رسول الله وسلم یو بے سرا راگ دی. او کله څه وایي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه اے بفقهكم واحاديثكم واباطيلكم. اشته کتابونه ما سره خو
خو دغه پهلو لا موږ نه ښکاره کړه. دا جدید اعتزال لے زوړ اعتزال لے په جدید رنگ کې لیکن څه نوې څه شی نشته. ادا سوالات دا کم چې دلته خلک کوي د دې جوابات محدثینو ډېر پخوا کړي دي. دلته کې یو سوال دا دی چې حدیث کې دا راځي چې ماتیږي منځ مرئے تیرے دو سرا د حمار تیرے دو سرا د اسود کلب اسود تیرے دو سرا. بعض خلکو دې کې د تصحیف شکار شوي دي. هغې د المرأه په دې څه ویلي دي الحره تقطع الصلاة الحره. بعض محدثین او مختصر دا جواب کوي چې نه جی مرأه په کې نشته رې سیدہ عائشہ ته غلط اطلاق لے دا حره لفظ دی. دا تصحیف دی جناب. په احادیثو کې حره لفظ نشته. احادیثو کې لفظ د مرئے دی او د قطع الصلاة څه مراد دی توجه هټاول. او ما وضاحت تاسو ته کړو چې هغه ښځه چې هغه پردی ښځه د سیدہ عائشہ د اجتهاد خطا دی ځای کې دا چې سیدہ عائشہ ام المؤمنین ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه مراد المرأه پردی ښځه خپل ښځه نه یادوي خپل خور نه یادوي خپل مور نه یادوي خپل لور نه یادوي. په دې وجه سره هغه دا چې النساء حبائل الشیطان شیطان نیول د چا په ذریعه کوي د هغې جال دغه دی. حدیث کې د ښځو بدی نشته دی. دلته یو لویه مکالمه نقل کړې د خلکو بعض نصاراو بعض مسلمانانو سره مقابلې کړي دي چې تاسو په حدیثونو کې د ښځې مرتبه غورځوئ او دا وایي چې ښځه د مونځګزار په مخ کې تېره شي نه د هغه مونځ ماتېږي. دا ستاسو ښځې سره دښمني ده. زمونږ ښځې سره دښمني نشته ده. زمونږ رسول خو هغه رسول دی چې د هغې د ښځې حقوق په هغه زمانه کې بیان کړي دي چې تاسو به په هغه زمانه کې څه ویل ښځه انسان نه دی بلکې د انسان په شکل کې شیطان نه. ستاسو موږ ته کیسې معلومې دي یا تاسو اوس زنانو سره څه کوئ؟ یورپ ته خپل حال وګوري په موږ سره اعتراض کوي. یورپ د ښځې نه جنسي تسکین هر ځای کې کوم ځای کې د هغه غواړي جنسي تسکین کولی شي پیسې به هم ګټي او چې کله شریک اوسېږي بالفرض د جنسي پابندۍ نشته دی خو که بالفرض خوراک څښاک نشي ګټلی نو بیا ښځه خاوند سره نشي پاتې کېدی. تاسو ښځې له قدر ورکړی دی عزت هم ورکړی. دا خو اسلام دی چې هغه ویلي چې الرجالو قوامون علی النساء سړي به منتظمین وي د ښځو. د پاسه نه وي پاسه معنا مه کوه غلطه معنا کوي. خاوندان به منتظم وي د خپلو ښځو. یعنی اسلام د روزه ذمہ دار څوک جوړ کړی دی؟ سړی جوړ کړی او تاسو د روزه ذمہ دار یې ښځې کړي. هغه تاسو سره یو ځای خوراک هم ګټي اسکاک هم ګټي ډیوټۍ نه یو ځای راشئ بیا جنسي تعلق هم هغه ساتي تاله. تاسو د هغې زیات خیال وساته که اسلام یې زیات خیال وساته. په اسلام د اعتراضات کوي خلک دا بې ځای اعتراضات دي. بارکې امام ابن خزیمه رحمت الله تعالی علیه د هغه صحیح ابن خزیمه کې دا روایتونه هغه ټول چغلي دي. دې باندې پورا بحث کړی دی. د دې تعلق اصل کې سترې سره دی. سترې دپاره اصول دای چې کله سړی په صحرا کې لمونځ کوي نو د هغه دپاره فرض دای چې ستره جوړه کړي. خپلې مخې ته یو ذراع برابر یو چخچې ودرېږي چې هغه د ګوتې په شان ته غټي چې لرې نښکاري او دی د هغې ته نږدې ودرېږي. عام مساجدو کې د دې مرتبه د استحباب وي فرضیت نه. بعضې خلک هر ځای کې تا جماعتونه شته چې د خښتو نه ډکي ته چې لړ شي نهار مونځګزار به ځان لمونځ کي خښته به مخې ته یې اگه دا مسجد دی که دا سړي سترة المصلي ضروري ده خو چې کله یری د دې خبرې چا د مخې غاړې نه سړی راتلی شي. د دې دپاره ګوره د حدیث د زده کړې دپاره
د یو فن ضرورت نه دی که نه، د ډېرو څیزونو ضرورت دی، د معاشرتي علومو هم ضرورت دی. د جزیرة العرب نه بهر چې څومره مسلمانان اوسېږي او د هغې جوماتونه او د جزیرة العرب په جوماتونو کې فرق دی. چې هغه علاقلي دی هغې ته اندازه وي. زمونږ مساجد خدا سي وي چې د هغې مخ قبلې طرف دی، د قبلې غاړې زمونږ مساجدو ته څوک نه راځي، او که راځي هم بالفرض نه ته مستقل لاره جوړوي. که بعضې ځایونو کې داسې نه ته مستقل لاره جوړوي. د دې وجې نه په دغه شان مساجدو کې د سترې د فرضیت قول غلط دی. هلته امکان نشته څوک نه راځي. نه عمومي طور زمونږ لارې یا جنوب ته یا شمال ته یا مشرق ته. په داسې حالاتو کې د سترې د فرضیت خبره درست نه ده او د استحباب قول صحیح دی. البته کم ځای کې یقین دی چې زما مخې ته څوک راځي نو بیا د فرضیت نه انکار نشي کېدی. د عربو مساجد اوس هم داسې دي چې هلته خلک د مخې غاړې راځي. او بیا کم د سیدنا عبدالله ابن عباس سے کم حدیث دی چې زه د صفونو د مخې غاړې نه راغلم، ما سره خپل خرم و خر ما پرېښود او لاړم په صف کې شامل شوم. هغې کې بمنا لفظ موجود دی. بمنا یعنی د منا میدانو په میدان کې مونږ وویل چې ستره به موجود وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ستره شته، خو اوس سوال دا دی چې که مونږ دا وایو چې خر تیرېدلو سره خر چې ستا مخې ته تیر شي نو ستا په مونځ کې نقصان راځي، دا خو صحیح حدیث دی. دا دواړه حدیثونه د یو بل متضاد نه دي. وینا ولې په دې وجه چې دا به ثابته اوس چې دا خر رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی اوسو بیجا خلک اعتراض کوي. چې عبدالله ابن عباس فرمایي چې زه رالم او خر مې پرېښود، هغه خواله سرېده او زه مونځ کې شریک شوم. سوال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیدلی دی که په حدیث کې څه نص موجود وي نو ټیک ده، چې کله نص نه موجود نو دې ته متضاد حدیث نه وي، ځان تضاد جوړ کړی. دا خو نه ده ضروري چې ما یو کار وکړو هغې بل چا هم لیدلی. نو اصل کې دې حدیث تعلق دی سترې سره. ستره چې کله یو سړي خپلې مخې ته کېښوده خو د دې انسان او د سترې په منځ کې اوس څوک مرور نه کوي او کتلل راتلل وکړل نو حدیث کې ورادي قاتل هو فإنه شیطان. د قاتل هو والا زمونږ دې اشنا کړی دی دا کړی دا چې دی مړ کا. حالانکه چې قاتل هو معنا دا چې دی منې کا او چې نه منې کېږي نور حدیثو کې شته دا چې منې کا یو ځل دوه ځله چې په درېیم ځل راځي نه بیا سره جنګ وکړه موکه باندې وکړه. دا کېږي داسې زموږ مخې ته خپله چې کسان به راغلل موږ به ورته الله داسې کړل. دې مطلب دا دی زما مخکې مه دا حق دی. کوشش دا کوئ چې د خالق او د مخلوق په منځ کې د سجدې په وخت کې بل څوک مخلوق حایل نشي. نو بعضې اهل حدیثو داسې چې هغوی به کله لاس داسې کړه بیا به سړی راغی داسې به یې کړل ورته. قاتل هو دا مطلب دا مطلب چې جنګ ورسره وکړه. شکل شباهت دا هجو وکړه چې سړی ویرېږي چې نه راځي. او دا حق دی د مونځ ګزار. نو که دغه شانته دا خلک راځي نه بیا مسله جوړېږي. نو دا زمونږ دا محدث امام ابن خزیمه دا حدیثونه لیکي خو دې بیا لیکي دی کې باب ذکر الدلیل علی ان هذا الخبر فی ذکر المرأة لیس مضاد خبر عائشہ. دا حدیث د سیدہ عائشہ دا حدیث خلاف نه دی. ځکه ان نبی وسلم اذا انما اراد ان مرور الكلب والمرأة والحمار یقطع صلاة المصلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې دا د مزګزار په مخ کې تیر شنو سبا کېږي مونځ به ماتېږي. دلته کې خو تېرېدل نشته دا ملاس دی. مرور کې اصل کې هغه حسن ښکاره کېدلو امکان شته یقیني طور.
ځان ته متوجه کولو هم شته دی. دی وایي چې د سپیم لاس ته یا د هغه ربز یا ربز د حمار دارنګې استجاز د مرعي دا مونځ نه ماتوي. دغه بحث یې کړی دی. بیا د سیدنا عبدالله ابن عباس حدیث نقل کړی چې جئت انا والفضل ونحن على اتان، مونږ په اتان سوارو که نه. زموږ استاد محترم به ویل چې د اتانو په حرام وي که نه، پخوا اتانو اتانیز ته به وي که نه، خلک به ته اتانیز واغس مراد چې د 50 پیسو پی ګندې حرام وي. منځ کې اتان خرې ته وایي که نه، اتانو پی حرام وي یعنی د خرو پی حرام وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی بالناس بعرفه دی کې لفظ د عرفه دی. بار کې آخر کې دی لګي قال ابو بکر لیس فی هذا الخبر ان النبي صلی الله علیه وسلم رأى لتانا تمر. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خره نه لیدلې چې دا هغه په مخ کې تیریږي را تیریږي. ولا ترتع بین یدی الصفوف، او نه هغه دا لیدلې دي چې ګنده دا د صف مخ کې سریږي را سریږي. ولا ان النبي صلی الله علیه وسلم اعلم بذلك، په دې خبر نو. لہذا محض دو روایتونه د یو بل خلاف ګڼل دا د دې د ذهن ګند دی. تفصیلی عبارتونه دی کې 21 نوارې 23 صفحې پورې دي. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې کله دا خبره واورېده د عروه، هغه ته ویل بے سما عدلتمونا بالکلب والحمار، ډېر ناکاره ده دا خبره چې تاسو مونږ برابر کړو د سپو او د خرو سره. په دې جواب تا ته ما وښو چې دې کې برابروالی نشته، برابروالی نشته. اجتهاد خطا دی، بلې حدیث صحیح دی. د هغې قول کې تعویل کوه، حدیث کې تعویل مه کوه، ادب زده کړه. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان کې تعویل بتا لاغې کې چې هغه بظاهر قرآن سره متصادم وي. چونکې د سیدہ عائشہ حدیث خبره حدیث سره متصادم ده، د هغې خلاف کې ده، اجتهاد د هغې خلاف کې دی، نو دې کې به تعویل کوو. کاش چې دا ادب خلک زده کړي. او چې کله سیدہ عائشہ قول کې تعویل کې د بل امام پای کې به په سر کې کې د خپل استادانو شیوخو په سر کې کې بس زما جرم صرف دا کوي، زما نور جرم نشته. دی خو چې هلته کې حدیث وویني چې دا د قلیب بدر حدیث د قرآن خلاف ده، نو حدیث کې تعویل کوي، لیکن د بل امام خبره کې به تعویل نه کوي. دا دورنګي پرېږدی. یو قاعده خپله کوي چې کم ځای کې دا سوزونه راشي نو خلک په دویم سورس کې تعویل کوي، لومبي کې نه کوي. لومبی سورس قرآن دی، قرآن په خپل عموم وساتي، تعویل حدیث کې وګئ. چې کله حدیث صحیح دی نو تعویل په قول او فعل د صحابي کې وګ. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اعف اللحى وحف الشوارب، شوارب چې کوم دی برید په ویښ کې لري. هر شیخ القرآن شیخ الحدیث ته ګوره غټ غټ برید بیا صادري دلته اولې چې د عمر رضی الله عنه غټ غټ برید و. ستا لپاره آیډیل څوک دی؟ ګپې مه لګوئ، ګپې مه لګوئ، ګپ لګول وایي. څه چې دین دی نو هغه خپل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم آیډیل دی، بس لرې که دا سوزونه. اسوه حسنه هغه دی، د نورو اقوالو کې د نورو افعالو کې وسه کوي تعویل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په منا کې او په عرفات کې د حج په ایامو کې چې کوم مونځ کړی دی قصر یې کړی او که نه قصر یې کړی. یو ځل یو حج کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، قصر یې چې کړی دی په منا او په عرفات کې، نو مقامي صحابه ورسره و که نه و ورسره. هغې ته یې ویلي چې اتموا صلاتکم، مونځ پوره کړئ، نه دی ویلي. اصل سنت څه شی شو هلته کې؟ قصر کو. سیدنا ابوبکر صدیق قصر کو کہ قصر نہ کو؟ قصر نہ کو. سیدنا عمر قصر کو قصر نہ کو. سیدنا عثمان شپږ کاله قصر کړی دی که نه دی کړی؟ هغې نه وروسته د هغې اجتهاد دار هغې چې مونځ پوره کوم،
خلکو د هغې نه مذهب جوړ کړ لیکن تعویل وکړه اجتهاد دی خلق تعویل کی زما مخکې ملته چا تعویل وکړه چې جی عثمان رضی الله تعالی عنہ تأهل بمکه وعده وکړه بیا هلته پاتې و کور یې و نه مې کور خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه رسول الله چې مکه فتح کړه او په 10 هجری کې هغه کم حج کوي نه هغه کور په مکه کې کنو خرڅ کړو کور خو هغه وطن اصلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مکه ولې مونږ پورا نه کوي هر ځای خلک خپل خیال نزغلی ما خو په خپل نه لیدل تا چې به د کتاب نوم اغسته زما په کار دی اوسې لګا حواله پغې ورکوم ما ته مرګري دا وای ته کوم موقف بیانای او دا په دغه د شیخ الحدیث مولا زکریا رحم الله د شرح کېشته کم د صحیح بخاری شرح ما ته وځه نه معلومه عبارت را دی ویلو هغه دا چې د حج خپل سفری صعوبتونه دي دا غي صعوبت د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم قصر کړل نو ما دا پارا سنت کافی دی خو بعض خلک هغه ما د شیخ په کتاب کې وایي نه مونږ وایي چې دا خبره د شیخ په کتاب کې مو خو ورته چې شکی وزي بار کې خدا با قتل واړي خدا تاهل قولم غلط دی دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې هیڅ یو مهاجر صحابي با په مکه مکرمه کې نه پاتې کیږي چې کله هغه هجرت کړي او تاهل قول غلط دی دا هغه اجتهاد دی او صاحب نه دی خدا نه صاحب مطلب دا نه کوم چې مونږه تجربه ولیدا خبره مونږه وکړه واقعا ټول خلکو پورا سم مونږ کو برابر ایو مولوی صاحب او هغه په روز باندې دو عرفات کې د جمعې په ورځ باندې خطبه ویلا دوه خطبه په ولاړې ویلې د جمعې مونږ وکړو ماته استاد په فقہ کې په مسافر باندې یا په حاجی باندې مسافر پیدا په حاجی باندې جمعه شته او په حاجی د اختر مونږ شته خپل ویغه مخالفت کوي یعنی د ماسپخین مونږ وکړو نه د جمعې مونږ شو تاسو کې دا مسلک ګټه مسلک ډېر دشمنی وي سنت سره خلک دشمنی نه کوي کمزای گنجائشی نه مونږ پوېږو په دې چې دا مسله اجتهادي ده سیدنا عبدالله ابن عمر حدیث نقل کړی دی سنن ابي داود چې هغه اختلاف کړی دا اجماع نه ده اختلاف اجماع دی ته وي چې صحابه کرامو اختلاف نه کړی صحابه کرامو اختلاف کړل ډېر داسې موقع شته چې هلته صحابه کرامو اختلاف موجود دی په نصوصو کې موجود خو خلک ګوري نه مثلا په عید الفطر کې اختر کې غنم څومره ورکوي تاسو په سرسای کې سا ورکوي که نصف سا ورکوي ها نصف سا دا چا مسلک دی دا سیدنا معاویہ مسلک دی هغه دا فرمایل چې هلته کې غنم په عربو کې بیش قیمت و یعنی قیمت یې ډېر و صحیح بخاري حدیث دی هغه ویل زما ګمان دا چې د غنمو نصف سا به د اوربشو د سا برابر وي صحابه معنی خبره تاسو دلته مسلک جوړ کړئ څوک یعنی صحابه کرامو ما یو کتاب راوړی ځان سره په کتاب کې دا لیکلي چې دا سوزونه چې خلک ادعاءات د اجماع کوي مینس کې اجماع نه ده تداول د اجماع کوم د اجماع به اجماع بالا غوي چې صحابه کرام اختلاف نه وساتره چې یو صحابي میں اختلاف وساتو دای څه اجماع نه دیو جن مونږ وایو په دا کې صا ورکوي مونږ ډېر په خوانه مونږ دا شی نه جوړو فتنه نه جوړو مثلا صحیح خو لیدا چې دغه پرې ده سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې عمل وکړي هغه دا چې سا من تمر سا ورکوي بس او تقریبا دونی میں لبه جوړیږي دونیم کلو ورته وایي که تاسو اصلاح کوئ دا غي دغه طریقه ده
چې بار بار وایم چې قرآن او سنت ته خلک راوبلې دومره په دې خبره په تفصیل نه څوک پوهېږي او نه چا څوک مغز کبایي کوي. ولې هر یو سړي ته خپل مسلک خوږ دی، د هغه په حدیث هېڅ کار نشته، په سنت هېڅ کار نشته. دا ترتیب بدل کې اصل چیز سنت. مسلک که تایید لري ځان سره ټیک ده، تایید نه لري خطا معلوم شي، اجتهادي خطا کې بیا اتباع نه وي. اتباع مه کوه، الله بالا اجر ورکوي. چا چې اجتهاد کړی الله بغیر د خطا اجر ورکوي. علمي خبره وکړه، ضال مضل ګمراه بې علمه دا قسمه خبرې هغه کوي چې په خپله ضال مضل او ګمراهي. بهر حال دی کې اجماع نه وه، او دا اجماع نه ده. سیدہ عائشہ فرمائی بے سما عدلتمونا بالکلب والحمار ولقد رأیتنی ورسول اللہ علیہ وسلم یصلی. ما تخپل ځان معلوم دی چې رسول الله به مونځ کوو وانا مستجاعة بینه وبین القبله، په داسې حال کې چې ما زه به ډډه لګونکی وم، زه به ملاستم د هغه او د قبلې په منځ کې. فاذا اراد ان یسجد غمز رجلیا، کله چې به هغه وغوښتل چې سجده وکړي نو زما په خپو به یې چونګاره ولګوله. فقبضتهما، نو ما به هغه راغونډې کړې. په دې باب باندې څه ضروري مباحث خو ما وکړل باندې دا ما سره یو کتاب یو صفحه د کتاب خو ما سره نشته. دا دی طرح التصریف فی شرح التقریب. تقریب کتاب چې کوم دی د هغې شرح کړې ده عبدالرحیم بن حسین العراقی، یعنی امام عراقی. هغه وی قول عائشہ بیسا ما عدلتمونا ارادت بخطابها ذالک ابن اختها عروہ و ابا هریرہ. دا محدث جواب دی، دا 394 صفحه دا کتاب پیدا کول پکاري. تاسو که بیا اخلئ تصویر واخلئ، PDF کو ما سره ما پرنٹ کو دیره باجه تاسو ووینئ. تر کومه پورې کتاب په خپل سترګو نه لیدي که نه، تر هغې پورې یقین مه ساتئ. یعنی سیده عایشه دا جواب چې کوي نو هغه وایي چې دا زما د خوريي عروه یا د سیدنا ابو هریره نه غلطي شوې ده. یعنی حدیث هغې ته نه اورېدلی، هغې ته د ابو هریره او د عروه قول رسېدلی دی چې هغې وایي چې دا ښځه او فلان فلان دې سره مونځ ماتېږي. نو هغه جواب د هغې کوي چې دا څه ګپ لګوی مړه. او زمونږ خلک رال د هغې خبره شي خلاف کړه، د حدیث خلاف یې کړه. عزیز وایم اوریجنل سورسز ته دی که تاسو ته صحیح معلومه شي. او دا جواب کړی دی، دا څوک دی دا سړی؟ دا محدث دی امام عراقی. امام مسلم دیکھم نے روایت کی، فروا مسلم میں روایت عروة ابن زبیر قال قالت عائشہ، عائشہ ما تپوسو کو عروہ وی چھ ما یقطع الصلاة موز پسما دیگی نما ارتویل المرأة والحمار. تک آگے تپوسو کو ما دا جواب ہوگا چھ خضر مخ کے دے رجی خضر فلان فلان. فقالت ان المرأة لدابت سوئن. یعنی آگے دا حدیث نہ دے اور دلے بلکہ هغې د عروه یا د ابو هریره یا د ابو ذر قول اورېدلی دی، د هغې په جواب کې هغه دا خبره کړې ده. منکر حدیث نه ده، هسې ځانه ګپ لګي چې عایشه منکر حدیث ده. دا د پورا تفصیلي خبرې کړې ده. بیا وایي چې ان عائشة لم تنکر ورود الحدیث، د حدیث د وارېدو د منکر نه ده. ولم تکن لتکذب ابا هریره و ابا ذر وانما انکرت کون الحکم باقیا هکذا. نه دا حکم چې کوم دی بیانې هغه د حکم سره اختلاف دی. هغه نه ابو هریره کذاب وي او نه هغې حدیث اورېدلی، هغې دا حدیث نه دی اورېدلی. نو بارګې خلکو جواب او سوال چې کوم دی دا والا ځان سره دا بیا مال راګی خلکو دا سوال جواب چې کوم کړي نه درست یې کړي دی. بارګې زمونږ چې زمونږ پاکستانی ډاکټر صاحب چې کوم دی داسې وایي دا ډېر عجیب و غریب ډاکټر صاحب دی. یو قرآن مجید راکړه ماله تا د آیتونه ښیم، تا د تعارض حقیقت هم وښیم که نه. ته د سوال لا چې دا خو دوه قسمه حدیث شو،
یو حدیث دا چې سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پرته او مونځ کوي، او بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې د سړي په مخ کې ښځه تېره شوه نو مونځ فاسدېږي. چې کله حدیثونه ته دواړه صحیح وګڼې نو دا خو متضاد دي، په دې کې مونږ کم یو صحیح وګڼو. اوله د عبارت وګوره، ها دا قینچي والا ژبه چې که نه د دې عبارات دي داسې چې دا شکوک شبهات ډېر ښه طریقې سره پیدا کوي. دی وایي چې اس روایت کے مطابق دا دې چې الفاظ وي داسې نه وایم، خو بار کې څه چې وایي نو هغه شان لکه دا نقل دی که نه، انا په ما اعتراض وکړي چې خو دا الفاظ نه وایي. اس روایت کے مطابق حضرت عائشہ حضور کے مصلی پر لیٹ رہی تھی، اور پہلی کے مطابق عورت کے سامنے آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی یو حدیث کے خدا دے چې که ښځه د سړي مخې ته راشي نو مونځ به ماتېږي، او دې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ کو، یو کې باطل کېږي بل وایي چې مونځ به کو. کس کو صحیح سمجھیں؟ کوم یو حدیث صحیح ده؟ دا ډېره ښه شبهه یې پیدا کړې ده. نو بیا وایي جب حضرت عائشہ کے سامنے مسلم والی حدیث بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا فلان فلان. نو بیا لیکي چې دیگر الفاظ بالفاظ دیگر بدلنے کے لیے بدیگر الفاظ، حضرت عائشہ نے اس حدیث کی صحت سے انکار کر دیا ہے. بیا پہ غور تگورا، اور پھر بھی یہ صحیح مسلم کا جز بنی ہوئی ہے. یعنی حدیث موجود ہے، اب ہم کم سے موجود ہے پر صحیح مسلم کے موجود ہے. وہ غلط ہے اگڑا داولی کا پھر بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. دلوی استاد نموارے کا مسلم خوڑو کے سڑے رہے تو توایا تا قرآن مجید ویلے رہے. قرآن مجید کے ویلی پر سورۃ آل عمران کے آیت 77 چمنگا کلو گورو نو پائے کہ قرآن مجید یو خبر گئی. اللہ کا ڈر باریک باریک لکھ لے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. سب پتہ لگی دا چې چا ایمان پرېښی دی په رسول په سابقه کتابونو باندې تو دنیا د مفاد د پاره نو لا یکلمهم الله، الله ودی سره کلام نه کوي. ٹھیک ہے آیت ہے قرآن مجید سورۃ الحجر تلرشا په سورۃ الحجر کې آیت 92 کې قرآن مجید یو خبر گئی. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین فوربک لنسألنهم اجمعین. ستا پر رب قسمی د ټولو مشرکان نه تپوس کوم. په دې کومه آیت صحیح ده؟ د دې صاحبانو خیال لای چې مونږ قرآن بچ کو او مقصود صاحب چې کوم سوال را لګل کوم دغه چې قرآن ګوره پرې نه رخ چې حدیث پریک دی قرآن هغه په سر کې پریخي په خبره نه پوهیږي. دا بظاهر چې کوم متعارض آیتونه تاولیدل دا د معتزله او سوالات دي، دا د خوارج سوالات دي، دا د ملاحده او سوالات دي، او په دې جواب سیدنا عبداللہ ابن عباس کړی دی. تمام مشکلات القرآن کې په دې ما مستقل باب لګولې هم دا هغه سوالات مې راغستې لګولې مې دي. داسې ناشنا فتنه نه ده. قرآن کې خلک دغه شان متعارض ګوري، کله به زمونږ اقوالو کې متعارض ګوري، دلته دا ویلي دلته کې دا ویلي. تناظر ته خلک وګوري چې کم تناظر کې ویلي، یعنی کم دماغ چې هغه الټی که نه نو هغې ته به د صحیح خبره هم الټه ښکاري. قرآن مجید چې کم ځای کې دا ویلي چې زه به تپوس نه کوم، خبرې به نه کوي دې سره الله، هلته نه مراد کلام د رحمت، او چې کم ځای کلام ثابتوي هغه د حساب کتاب کلام دی. لیکن یو غلط نه دی، دواړه صحیح دي. دا حدیثونه دواړه صحیح دي. ولې کم دی چې سیدہ عائشہ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه هغه مرور نه کوي، هغه خپله ښځه ده.
حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه پردای خزر او مرور دی تعارض کوم دی صحیح تعارض په دې دواړو حدیثو کې هیڅ قسمه تعارض نشته دی دا د انسان خپل دماغو کې تعارض نه هغه تعارض بیا قرآن او حدیث کې ثابت دی استاد دې باب کې چې کوم آخري حدیث ته وسغه وای باب المرأة تطرحو عن المصلي شيئا من الاذى چې کله دا پته ولګېدله چې محرم ستا مخې ته ده محرم نو که محرم ستا د سټ نه په مانځه کې څه شی لري کی یا د هغه څادر پتا پریوزي یا د هغه لاس پتا مانځه کې پریوزي نو مونځ ته نقصان نه رسي دې حدیث کې دا خول وړي تطرحو لري کوي گزاري عن المصلی د منځګزار نه شیئا من الاذى څه شی من الاذى تکلیف ده سیزنا د امام بخاری استاد احمد بن اسحاق السرماری هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو عبید الله بن موسی هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو اسرائیل نوم سره اسرائیل بن یونس بن ابي اسحاق هغه روایت کی د ابو اسحاق نه د عمر بن عبد الله بن عبید نے هغه روایت کی د عمر بن میمون نه هغه روایت کی د عبد الله نه مطلق عبد الله چې ذکر شي د حدیث په کتاب کې دا غیر سیدنا عبد الله بن مسعود مرادی ذہن کې واځي خبر البته عبادله ذکر چکی نو پائے کہ عبد الله بن مسعود اکثر و بیشتر خلق نشمیری بالخصوص احناف بالکل نشمیری احناف شمیری نور نشمیری ولې نشمیری وجه دا غیدا چې د وفات درې نور عبادله په مقابله کې مخ کې شو اور څه نشته اسه عبادله د عبد الله جمع ده خو اصطلاح کې چې عبادله ویل شي ناغه اربعی نبار کې معرفت علوم الحدیث وګوره لومبنه چیپټر عبادله وګوره هلته کې وتا ته اختلافات پدې کې معلوم شي درې څلور اختلافات معنا کړل تصحیح د جوهری حواله سره د بل حواله سره قال بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم بینما استعمالی کی څنګه چې موږ وایو انګریزي کې once upon a time دروازه نه یو ورځ دې بل څه مفهوم نه چې بینا ما دا سم میاز دې میاز بګی نشته لري پس ایک دفعہ غازی کرے یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو یصلی عند الکعبه منځ کو د کعبه سرا وجمع قریش فی مجالسهم یصلی عند الکعبه وجمع قریش فی مجالسهم سماره وای ها عبارت ہو ایسے ہی عبارت سنگ دے ہاں سا کتاب کے سنگ عبارت لکھل ہے وجمع من قریش فی مجالسهم اور جمع د قریش ہوا فی مجالسهم یصلی فی مجالسهم تو قریش او جمع اغي پخپل مجالسو کې ناسو و جمع من قریش فی مجالسهم او جمع د قریش او پخپل مجالسو کې ناستا د ناستی پزینو کې ناست اذ قال قائل منهم رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نے یو کس پکې ویل الا تنظرون الى هذا المرائی مرائی د ریا نه وته ده آیا تاسو دی ریاکار ته نه ګوره ریاکار ورته ولي وای پدې وجه ورته وی چې خلکو مخ کې مونږ کوي ايكم يقوم الى جزور آل فلان جزور مذبح جزور مذبح جس را خانہ میں لگاؤ ہاں دا زموږ د استادانو غلطی ده مذبحانه میں یا ذبحخانه وایا یا ورته مذبح وایا مذبح معنی چې کوم ځای څاروي ذبح کولی مذبح سره خانه نه لګي
خانه ځای لګي چې تا مذبح مصدر نه ذکر کړی ذبح خانه وای نو ټیک مذبح هغه ته وای جزور الی جزور آل فلانن مذبح د آل فلان ته آل فلان څوک دي حدیث رستو چې کوم متن نه معلومیږي نو آل ابي معید ښکاري دی ځکه د هغې مسجر هلته نږدې دی اول ته کې د هغې ګوره جاهلیت زمانه کې عرب و بهر ځای څاروي نه حلالول ناپوهه خلک وو ډېر ګنده خلک وو لیکن صفایي خوښه وه یو خو زمونږ یې که نه چې کم دی کومه لار کې چا خوښوي بس هلته کې قرباني وکړي او بیا غوښه دې سنبال کړي او نور چې څه پراته وي بیا پراته وي په لار کې بیا باران ته پراته وي چې باران وشي پاک بشي دا مسجر د هغې اوس هم پابندۍ لګوي دا زموږ حاجیان چې لړ شي دي کنځلې کوي چې دوی داسې وګوره د خپلو پیسو دپاره هغلته کې مذبح جوړ کړی په دا د اسلام حکم دی او ستا ملک نه یې چې بس هر ځای پلانې پلانې وي که نه زار شم پلانې وي هر ځای پلانې دی پاک ملکونه دي پکار دا چې خیال وساتلی شي هغې کې هم خلک لانجې کوي د غلا نوې نوې څیزونه ستا علم کې به راشي دا د حج ورځې چې نږدې شي د بار ملکونه نه بالخصوص د وزیرستان نه او د علاقو نه پښتانه لړ شي هلته کې د حج دپاره لړ شي حج د هغې د قراني دا حج افرادي افراد پېژنې که صرف حجو کی بس خبره ختم شي بیا څه چل گئی بیا جام له قربانې گئی ناجي دوی نمبر راکا پیسې هم راکا چې کم ټایم زستا قرباني وکم نو تا ته ووایم او ته بازار حلال کې بس احرام نه بوځي قربانې نه کوي ورنه سمه د افسوس خبره ده که نه دا کار هلته امریکا وکړي نو برطانیه گئے اسرائیل گئے ہاں زمونږ کار هغه دی که نه اوښې سره روانې گئے شیطانه مخ دې تور شه زمونږ دغه حال دی دا حج غوندې د قربانۍ غوندې اعلی عبادت هغې خلک دا کارونه کوي بیان چې کوم دي په بینک مه کوئ ځکه یا به حلالي یا به نه حلالي یعنې ځان یې ور داسې بزرګ ښودلی دی موږ وکتل په خپلو سترګو باندې کذبن بحتن تش دروغ وایي وړي هېڅ شی نه حلالوي او که حلالوي نه پنځه شپږ حلال کړي هغې باندې 500 کسانو نه پیسې والي دومره لوی ظلم دی ظلم انتها ده بارګې الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې خپل ځان خپله خېټه بربنډول دی چې سړی حاجي لړ شي دی دپاره چې دا چل به کوم زموږ یو ملګری و زما شاته راخوت او چې څنګه بر راخوت نو ما ته یې چغې کړې بټواران چووله مونږ چې حساب وکړه هغه سره تقریبا 30,000 پورې دا 8 लाख پورې روپۍ وی هغه سره پاکستان بلکې دې هم سیوا دا حاجیان دا چل کوي یعنې زی د دې لپاره چې زه به حاجي صاحب وام ښکاره پیسو کې مې و قربانۍ کې مې و که بل څه کې مې و دا زمونږ خپل نفس او شیطان چې کوم دی هغه دومره شریر شوي دي چې موږ ته د بار دشمن ضرورت نشته زمونږ خپل نفس مهذب کول پکار دی ایکم یقوم الی جزور آل فلانن کم یو کس به په تاسو پاسي لاړ بشي قربانګاه یا د مذبح د آل د فلان ته دا فلان کی خاندان د هغې چې کوم جزور دی مجزر هلته به څوک لوټ شي فیعمد الی فرثها و دمها و صلاها چې قصد وکړي یعنې راوړي د هغې فرث من بین فرث و دم غشان دی و دمها دم وینا صلاح بچدانه اوجړي وغیرہ یې د رساری په خېټه کې چې کوم سيزونه پراته دي دا به عربو نه خوړل
ادا مکروه نه دی دې سلسله کې چې کوم روایت پیشي یا صحیح هم نه دی چې په حلال زناور کې پلانې شی دا ممنوع دي لیسه به صحیح نه خوړل جدا خبره ستاړه ته کې مخ راکړه کم چې منسوسی حرام دي نه هغه صرف ذکر دی نور څه شي نشته مذاکیر چې ګندي دا حرام دي کم سے مختلفن فی نه هغه مذاکیر وکنه ده ټک چورته او مذاکیر وکنه مذاکیر جدا څه دي کم چې مختلفن فی دا مختلفن فی او دا غي د حرمت د لپاره قطعی دلیل بګار دی دا حلال حرام دا نه چې ته یو منکر حدیث والا هغه نه حرام ثابت و نه خړل زمونږ عادت ته نه خرو او فطری چیز د خلک دین نه جوړي یو سړی خوري نه هغه کې لږ گنجائش ولا ساده خوري بس الحلال بین والحرام بین قطعی نسب په دې پګاری ورنه کې سړی شرک فی التحلیل والتحریم درس په دې دواړو خبرو کې خلک په فرق نه پوي یو خړل دی یو چیز حرام ګڼل دی دواړو کې فرق دی مونږ نه خورو دا لیکن حرام ویل قطعی دلیل غواړي او دلیل نشته هغه هم فیسبوکی حدیث سے ګرځي راګرځي دا موږ فیسبوکی حدیث وایو دا لګي فقہی کتابونو کې لیکل دی موږ مجموعه کې ما لیکل دی مکروه ورته یا ټول خوري لري د مکروه یا ټول خوري لګي دا کراهت طبيعي وي پکار دی چې سړی فقہ شرعي او فقہ طبيعي کې په ځان په فرق پوي انکار نه کوي دا فقہ طبيعي ده ذوقي چیز ده ذوقي چیز ځان له خبره ده مونږ نه خورو ده لیکن حرام ویل دا دلیل غواړي او دلیل هم قطعي دا نه چې فلانه وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عام حدیث هم نه ثابت دي الا متواتر حدیث ګور متواتر یا مشهور حدیث بدی لبګار الته یو سړی ګرم شه په دې خبره مارته ترکیان نه تاسو کو ترکیان ټول حناف دي کنه ترکیان ټول حناف دي مې تاسو اس خوره کنه خوره ټول خواندل اداغي منبات خوراک ده ترکیانو منبات خوراک اصل ده ټول حناف دي پاکستان کې حناف دي د حرام وي ته دلیل نشته نه خړل ځان لا مثلا موږ هم نه خورو لیکن حلت او حرمت دا الله کوي دا چا په وینا دا قیاسی چیز نه که دلیل قطعی موجود ای ټیک دا چې دلیل قطعی نه موجود تحریم قول ته نشول خدا چې د باب کې د شاء الله باب حقیقت الشرک وګوره په دې وته پوښ چې حلال او حرام کویل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه هم نه ده الله رب العزت احکام دی او تعلق تشریع سره ده او تشریع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار نه ده دا کار تشریح ده توضیح نه کې تشریع په دې غټه خبره خلک نه پوي لاندې جوړ کړل دا په دې وجه باندې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرع وضاحت کوونکی زګ ورته شارع وایو په دې بنیاد باندې ته تحلیل تحریم نسبت مغتا دینا لګم خلل شا يحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات نیک پنهغه نسبت کی شاء الله رحم الله وی په دی وجه نسبت رسول ته کیږي چې دا سورس قوی دی یعنی مبین دی دا الله د طرف نه په دی وجه باندې نسبت تحلیل تحریم کیږي اور د تحلیل تحریم کار د رسول نه دی نبار کے چلو شو الى فرثها و دمها و صلاها فیجیء به چاغروڑی ثم یمهله بیا د لګ انتظار کی مهلت ور کی حتی اذا سجدا تر دې چې د سجدو کی وضعه بین کتفه او دا دومره درون شی دا غد دی ولو پمینس کی دی یو منټ تبارا پیغمبره لک پورته لرش د چا باره کې جدا فیصله کیږي دا انسان او کنه انسان نو دا انسان دا د حق د عبادت کنو وو د چا څه حق دی چې بل سړی د عبادت نه منيږي
دا دومره لوی ظالمانو چې دی هغه عام انساني حق هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکولو ته تیار نه و. ولې دا ناپوهه نه و، دا ضد کې راغلی. دا د انسانیت حق دی. دلته یو ملګری ډېر پخوا راغی، رفع الیدین یې وکړو، یو ملا صاحب په اعتراض وکړو. هغې ملا صاحب سره خپل زوی هغه ږیره خریله. نو ما ورته په دې اعتراض کوې، په دې زوی دې نه کوې. نو ما ورته ویلې مې دی چې ږیره خرېږي. دا خوښه ده نه مې دا خوښه ده هغه. عجیبه ده. یعنې یو سړی که خپلې ږیرې سره نخره کېږدي کي ورته خو ورته څه نه شي ویلی. نو زما مونځ سره یې سویم کوم یې بس انساني حقوق هم څه څیز دی. یو سړی په هره طریقه باندې یو کار کوي، که ته د هغه اصلاح کول غواړې نو تنقید مه کوه، اصلاح وکړه. او چې کله یو څیز سنت نه ثابت دی نو په هغې کې اختلاف مه ساته. بس څه اختلاف ساتي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ظالمان دا حرکت کوي. ستا چې اختلاف دی د هغه مسایلو سره، دا کم سے کم انساني مسله ده چې ته د هغه په سټ باندې د هغه د ولو په منځ کې دومره بوج کې دی، دی به څه کوي؟ دا انساني حقوق پامالي ده. هغې نه به څه ګیله وکړي؟ هغې خو شعاب کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم شعاب کې ما بند کړی وو که نه 300 کال لپاره خوراک کاږ به نه پرېښود. فم بعث اشقاهم، د هغې هغه اشقا چې کوم دی هغه لړل تکېښ. چابیان یې که نه نو ورم چا جرنده کړی دی. دا داسې عجیبه خلک دی. سمري نو خلک یو پی ایس کولو کې که حسان راغلی چابیان یې بیا وړي دي. دا غضب دی تاسو که تا ته ما نه ویلي چابیان یې بیا مک د کور ما ته راکوه. هر شی په خپله ګورې نو کار به سمې، چې زه ونه ګورم کار دغه شانتي. فم بعث اشقاهم، نو پاسې د هغې هغه اشقاق. حافظ ابن حجر اسقلانی دلته لیکي لم اقف علی تعیینهم، زه واقف نه یم، ما ته څه تعیین نشته دی. لیکن یشبه ان یکونوا آل ابی معیط لمبادرت عقبہ بن ابی معیط الی احضار ما طلبوه منه. ښکاري داسې چې دا عقبہ بن ابي معیط دی، ځکه چې عقبہ بن ابي معیط دا شی راوړی دی، هغه حاضر کړی دی. بل لا چې د هغې دا مجزر دغلته نږدې هم اگر چې په حدیث کې څه نس نشته لیکن ښکارېږي داسې. بار کې هغې چې څه کول هغې وکړل. وثبت النبي صلی الله علیه وسلم فلما سجد رسول الله صلی الله علیه وسلم وضعه بین کتفیه، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه د دې هغه شی د هغه د غولو په منځ کې کېښود. وثبت النبي صلی الله علیه وسلم ساجدا. اوس طریقه ښایي موږ ته چې کله زه مونځ کوم او داسې قسم مشکلات راشي نو آیا مونځ پوره کم او که نه هغې مصیبت نه تېښته ووام منډه کم. زلزله راشي او مونځ کېږي، مونځ پرېږدم که څه چلو کوم، حکم خپله واضح به شي چې دا مونځ کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دا فرض مونځ نه و. کوم خلک د دې قایلېږي چې مونځ پوره کول پکار دي، نور پورې خان یې ځان یې په زوره مړ کړو. څه ځان په زوره مړ کړو؟ اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه کار کړی نو. فتوا چې د هغې بنیاد په مختلفو احادیثو راشي نو بیا فتوا کې اختلاف راځي. که یو سړی د خپلې فتوی بنیاد په دې خبره کړي چې خپل ځان په خپل لاس هلاکت ته مه ورکوئ، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، او سړي ته هغه دا وویل چې وایي زلزله راشي او ستا جماعت کمزوري نو ته تښتېدی شي، ځکه ځان په خپله په زور مه وژنه. هغه په هغې بنیاد فتوا ورکړه او یو سړي په دې بنیاد فتوا ورکړه چې نه تا ته تلل نه دي پکار. دواړه غلطي دي که نه؟ خلک یو به پکې صحیح، یو پکې سره صحیح، دواړه صحیح. اجتهادي امور دا یو غلط ذهنیت دی چې دواړه صحیح کېدی نه شي. دا ذهنیت غلط دی، دواړه صحیح کېدی شي.
دام ټیک دا چې یو به خطای یو به صاحب وي دام کېدی شي، لیکن داسې حالات هم راځي چې دواړه صاحب کېدی شي، دواړه صحیح کېدی شي. وثبت النبی صلی الله علیه وسلم ساجدا، او کلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوونکې فضحکو ناغي ټولو څه چلو کو وی خاندل. دا لږ تیز کړه مکه معمولی غونډه تیز فضحکو ناغي ټولو خاندل حتی مال بعضهم الى بعض من الضحك، تر دې پورې چې په یو بل باندې کاږه شو، په یو بل باندې پرېوتل من الضحك د خندانه. دا دشمنی تا د ښکاره شوه. دا څوک دي؟ دا قریش دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان دي، دا هغه د قام قبیلې خلق دي. بېشک دې سره د صلې رحمۍ حکم خوشته، لیکن چې داسې کار کوي کم خلک، دا کم چې دې کړي بیا نبی کریم سلم د خولې نه چې څه وتي نه هغه هم ورپسې وګوره. پکار دا چې خپل قام قبیله د انسان دپاره دست و بازو شي. نو اوس به د قام قبیله دست و بازو کېږي نه، بلکې هغه الټا مخالفت کوي. فانطلقا منطلق الى فاطمة علیها السلام. فاطمه سره علیه السلام لیکل دی که نشته ورسره؟ نو ته به څه وایې چې دا شي یو زموږ دې ملک دا یو مسله ده. که ته علي ته علیه السلام ووایې که نه نو څوک دې نه پرېږدي دا چې شیعه شوی دی. ولې علي ته علیه السلام ویلی دی؟ ته ته لمونځ کوې؟ دی وایي جواب الله فضل دی. التحیات ورک السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دا اللہ چې څومره بندگان دي نیکان باغې ټولو سم سلام میں علیہ السلام باندې پایده سلامتی په دې ته شي شوې. او خلک څه وایي دا چې د روافضو علامت دی، دا هغې شعار دی. څه چې د هغې شعار غلطه یې جوړه کړې ده. اهل بیت هغې ته پرېښودل، بس هغې پې قبضه وکړه درنه. اهل بیت د پیغمبر هغې ته مه پرېږدئ، دا غلطه طریقه ده. امام طبري خپل بعضې کتابونو کې علي ته علیه السلام لیکي، نو خلکو هغه په شیعهګانو کې په دې وجه لیکه چې دا جي رافضي دی. نه ډېر خلک لیکي. او زمونږ خلک به څه وایي دا کم چې منکرین حدیث دي څه وایي دا جي تشیع د رفض چې کوم دی مسله ده حدیثونه دي جي علي ته علیه السلام وایي. دا ډېر اهل حق هم لګېږي نو بک بکې جوړ کړي. سلام اوریم که نه امام چې کله السلام علیکم ورحمت الله وایي دا سلام ګرځوی که نه ګرځوی؟ او وایم که نه وایې؟ تاسو د یو بله سلام اورئ؟ مړي د سلام کولی شي که نه؟ په ښکاره به سړی کوي که پټه؟ د جار ذکر خو نشته پکې که مړي دی چې کوم السلام علیکم وایو په کې جهر حکم شته نه. او چې یو سړی په پټه اوري نه مړی به اوري. ژوندی د ژوندي سلام نه اوري، یو بل سره ناست یو بل ته السلام علیکم، یو بل ته السلام علیکم. چې تا ته وایي السلام علیکم تا ته وعلیکم سلام وایي. مړی دی چې سلام وکړي نو بیا به خپله ځان ته وعلیکم سلام وایي. دا ټول عجمیت دی. سلام دلته کې سلام دعاء لا سلام تحیت، دا دعا سلام دی. یعنې مونږ الله ته درخواست دي که چې الله په دې بنده م سلامي په دې بنده م سلامي. دا هغه نه چې هغه ته وایم چې په تا سلامتیا ده ما ته جواب وکړه. سلام و تحیه نه دی. وهي جویریتن ایو نه پوهېږي نو هغه وایي چې ګوره دلته کې د حدیث کې غلطي ده. اول وی فاطمه ده نو بیا وی دا جویریه وه. شاباش شاباش سلام لا وټپویه. دا جاریتون تصغیر دی، جویریه معنی معشومه جنۍ. وهي جویریتون دا جنۍ وه وړه والا. دا فاطمه صفت دی.
فاقبلت تسعى نو دا رالا تسعى منډې والے وثبت النبي صلی الله علیه وسلم ساجدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا پروتو ثابت و آغا شان سجدہ کون کے حتی القته عنه تردے پورے چاگئے تے اغرزول لرے کلو واقبلت علیہم تصبهم آغیت مخک بدر دے ورطویخ کنزل مو آیا کنزل دا شان خلاف دیخ سب بدر دویل تنقید کول تصبهم آغی تنقید ہو فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة کله چې هغه مونځ پوره کړ قال اللهم علیک بقریش دا ډېر ناکاره خیری دی اللهم علیک بقریش علیک پکړ چورته وي گرفت کی نیول سزا ورکول عذاب کی نیول اللهم علیک بقریش یا الله دا قریش په خپل عذاب کې ونیس نمونه اخلي او بیا هغه طریقه سوا کان اذا دعا ثلاثا دا هغه دلیل دی دعا الفاظ به درې ځله وي دا تاسو کو بدعت نه لري په خالي جماعتونو کې سنت پسې دعاګانې کې درې وګې دي یو ځل به دعا وکړه او مخ به لاس راخ کړل بیا به دعای خیر وي زموږ استاد مخ ویل دا مخ کې دعای شر وسه دعای خیر درې بیا به درې دعا لا بل شان دی دعا برای خاتم ایمان و درې دعاګانې به کولې چې کله تا ودا پوسو کې داولې جی کان اذا دعا ثلاثن کله چې پیغمبر دعا کوله درې دعاګانې به کولې درې دا مطلب باغی چې درې ځله به کولې مفتی رشید احمد دیالوی رحمه الله لیکي خپل احسن الفتاوا کې چې د اذا دعا ثلاثن دا مطلب نه چې درې ځله به لاس چتول الفاظ به درې ځله وي دا هغه دلیل دی اللهم علیک بقریش اللهم علیک بقریش اللهم علیک بقریش مته چې الله نه سواړې درې ځله وغواړه بیا نتیجې ته وایي چې څه کېږي درې ځله چې وایي مطلب دا چې الله رب العزت هغه ورکولو باندې قادر دی په یو ځل ورکولو هم قادر دی لیکن هغه غواړي چې دا بنده لږ ډېرې خبرې وکړي لږ ډېر وجاړي نو دا بندګي خو مونږ شته نه چې لږ ډېر وجاړو چې اجابت ضرور شي زموږ ذهن دا هي چې بس زما مالک او خالق دی ما دې یو ځل غوښتل راکوي ویره خامخا چې خامخا دې وره بیا د کار خراب کو نه د خپل کندر کې کېنه او تر هغه د پاسه شي عبدیت پیدا کړان کې په مینت ته وړه دا مطلب دی مینت ورته ہوگا هغه دا مینت وګو چې اللهم علیک بقریش ثم سما بینمن واغستل اوے فرمایل اللهم علیک بعمر ابن هشام عمر بن هشام ابو جہل عمر بن هشام دا ابو جہل نوم دی دا ابو لہب څه نوم دی عبد العزى قرآن مجید باندې یو اعتراض راځي په سورۃ اللهب چې عرب کله کنیت ذکر کوي د چا په کې داغه احترام مقصودی نو قرآن چې دا ابو لهب د هلاکت خبره کوي نو داغه نوم ولې ناخلی تبت یدا ابي لهب وتب ولې وي دغه خو عزت کړل دی وې تا لاغه نوم درځي نه بیا ته پوهیږي بده چې قرآن د شرکیات نه پاک دی هغه عبد العزى ویل نه غوښتل څنګه چې ابو لهب کار سو خو چا پیدا کړو الله پیدا کړو هغه مړې او عبادت د الله دا جدا و چې هغه ځان ته عبد العزى یا ول پلار نوم عبد العزى خو عبد المطلب نوم یې خو عبد العزى کنه نو کان عبد المطلب مؤمنن ها خو له کار دی واسه شی جوړ کړل خلکو ځان ابو طالب سنمو عبد المناف عبد مناف و مناف کانا صنمن اسماء شرکیه دي او چې کوم خلکو دا کې خدل ناغي د شرک ارتکاب کو کنه کو بیا هم خلک لګیا دی بس د عقیده ایمان ثابتولو کوشش عقیدت د وجه خلک دا قسم خبرې نه کوي دا پرې دی بس په دې ګټه کېده دا مې چلو دا خبره علیک بعمر ابن هشام و عتبہ ابن ربیعہ
و شیبہ بن ربیعہ دا نمون اخلی والولید بن عتبہ و امیہ بن خلف و عقبہ بن ابی معیط و عمارۃ بن الولید. دا وہ کسان ذکر کریں. عبداللہ بن مسعود فرمائی فواللہ لقد رأیتهم صرعا، زمانے پا اللہ قسمی دا ٹول ماویل صرعا یوم بدر. صرعا دا جمع عدد صریع، صریع بمانے مسروع، لیکن جرحا دا جریح جمع دا بمانے مجروح. صرعا قرآن مجید کرا دی کنا ترا قوم سنگ کرے صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. تب قومین صرعا دا صریع جمع دا پریوتی پراتو و دا صرعا دا پراتو ملشو یوم بدرن دا بدر پروزو. ثم صحیبو الی القلیب، قلیب من کندا بیا دا کند تراخ کیشو صحاب راخ کل قلیب بدرن دا بدر قلیب تخ. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً. ان قلیب بدر دا جرال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ویلیو اغدا ویلیو چیزے قلیب والو باندے اللہ ستا متواتر لعنت تی. نبار کے دے حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ چکم مسئلے دا پا روڑا غد سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفیل لے کم چیغا کئی دخپل والد صاحب دا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دملا مبارکنا و داغدو سٹ مبارکنا گن لری گئی. تو ثابت اللہ والی چکم گزار نا سوک سشے لری کی بالفرض یا پہ سشے کیگ دی مثلا دے اسلی ٹوپے نہ دا پسر خیر نہ کڑی پکار داو چی منز تو درے دے چو ٹوپے پسر دے خدا مو ہے چو ٹوپے نہیں پسر نو منزے نے کی گا عجیبہ ملک دے گا نا سبو خودمونگا اشنا دے اکل اکل گپ لگی زمونگ دیر عجیبہ ملک دے چو ٹوپے نہیں پسر نہیں منزے نے کی گا خوچے پنجاب کے سڑے بربنشی ودا ولی کامل شاہ لیکن عجیبہ کارم شروع کریں لیکن بالفرض دا اگر ٹوپے نشتا تو اللہ پسر ٹوپے ایک دن خدا کی دو اللہ. شیخ القرآن رحمہ اللہ اللہ بخی حج لتو جہانگیری تر آگلو نو موز تمخ کے شو ٹوپے پسر ہوا دشانے او سڑے لڑ نہ پسرے والا پٹکے کی خود آگو دیر تیز ہو مو تکڑا مو موز چسنگو شنا پٹکے اگلا ورنہ کروان شا دور بسے منڈے والے چے مولی سے مال اخپل پٹکے نا اور دی بیمان ہوتا اللہ پسر یخف ما ہو نو ہوئی زما پسر راکڑ دے ہم پخبلا واخلے ہم پخبلا. بار کے مسئلہ دا معلوم شوا چی او سڑے منز گزار دے اور اغلا منگ سشے ورک بالفرض بغیر داغا دا حرکات و سکناتو نا یا داغا نم سشے لرے کو نو سموز کے داغا فرق نہ ورزی. کتاب الصلاۃ کے استاذ اخیری دے بسے استاذ چپٹر بدلی گیا. اقول قولی هذا استغفر الله.